بسم الله الرحمن الرحيم. اسمانه ده کم ځای نه دی؟ ما خو نه ده کم ځای نه دی کله تا نه ما ده پوس کړی یار اسمان نه مې کړی که نه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. بیگا قرآن کریم په دې آیات کې الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. دغه دا خبره شو چې کم خلک د الله وعده ماتي. نو وعده په دوه قسمه ده. یو وعده د خپل مسلمان ورور سره کول، یعنی انسان د انسان سره په خبره باندې وعده کول، لوز کول، لوز چې زه به دا کار کوم او بیا غشنونه کې ته پلان کې ټیم له پلان کې ځې ته راځه. اکبر رحمان وی عدنان ته چې ته الکه سهار چې دی نو په حکم په 8 بجې باندې چې ته بره د ستنې سره ولاړې دی وایي ښه. عدنان ساعت د ستنې سره ولاړ دی 8 بجې شو اکبر رحمان رانغی. عدنان جمعه ته راغی دی مدرېده. اکبر رحمان ته ټلیفون پلار ته مې لوکو نو هغه په دې غوړاسکو کې در روان دی درغلی دی خپې راکاږي. دا خلاف وعده ده، دا ګناه ده. ښه دا څه ده؟ دا ګناه ده، په دې الله خفه کېږي. ښه دویم وعده هغه ده چې کوم مونږ تاسو ټول الله رب العزت د میږو په شکل باندې پیدا کړو مخکې، او الله پاک وی الستو بربکم، زه ستاسو رب نه یم. مونږ ټول ورته جواب کې څه وي؟ بلا ولې نه، ته زمونږ ولې رب نه؟ بیا چې کله مونږ دنیا ته رالو نو مونږ برهان په بیزو ورپسې شو او آیان په غوړاسکو ورپسې شو، او هغه عبدالرحمن چې دی هغه د پیازو په نارونو ورپسې شو، او دې خوا چې دی نو نثار چې دی هغه تبرګۍ راواغستله، او دې خوا بلاچیان ورپسې شو. لقمان په موټرسایکل باندې په وچه باندې میان لګی نو خدای تیر شو. خدای زمون خدای ولې نه مانځه په ټیم کې بیا ښکارونه لګه دا کسان اوس یو نشته. ټیک شو. نو مونږ هغه وعده یې راکړه. نو د هغې دپاره الله پاک انبیاء کرام یعنې پیغمبران راولېږل او د پیغمبرانو سره کتابونه راولېږل چې زمونږ ته دوباره یا دهاني وکړي چې ګوره ما به یې هېروئ نه، تاسو ما سره وعده کړې ده، تاسو ما سره لوس کړی دی، تاسو اوس ما ولې هېروئ؟ نو ځکه الله قرآن کریم کوي هغه خلک چې هغه وعدې ماتوي. او دویم الله دا حکم کوي ويقطعون ما امر الله به. دا هغه خلک دی چې دوی پرې کوي، کټ کوي، ختموي ما هغه خبره او ما هغه حکم امر الله چې الله ورته هغه حکم کړی دی. الله پاک فرمایي اے محمد زاده ته به د ابراهیم ستا خپل تر زوی دی، ستاسو ما په منځ کې رشته پیدا کړې ده، تاسو به د خپل رشته قایم ساتئ، دا به نه ماتوئ. او منځ کې عمر زاده یې تر زوی دی راپاسېد نه ګوره پام کوه د ابراهیم سره ګوره خبرې ونه کړي. د پلار چې زمونږ هغه ځمکه قبضه کړې وه ولې که ټقانو دا کوم یو دی لګاو کا لګا لګاو که د ناس تفسیر ته دی دلته
ها نیخ کې نه خپل مزیدار او د په مس کې بل کس راغی خوي چې تا د سر خبرې مکه والکا دا سړی سټیک نه دی د سره ختمه کړه دوا سلام ما ساته مړه نو تاسو الله په مس کې چې ګم دی پیدا کړ د رشتہ داري تاسو رشتہ داري ختموي دا ګناه ده کزای مګته او کبل ټیک شو یا د ماما سره د ترور سره د تر سره یا د تر د زوی سره یا د ترور د زوی سره په جنگ شو الک نه به درځم او نه به راځي دا ګناه ده یا خزه خاوند یا ګور الله حکم کوي اے مور پلار ته چې ته د خپل بچو سره ښه سلوک کوه او بچو ته د خپل مور پلار سره کوي ښه سلوک کوئ کنځلې ورته مه کوئ وار ټکولو سره مه کوئ په خوله ور عمل کوئ دغه شان ښځې خاوند ته وایي تاسو یو بل کې ښکلی ژوند تېروئ کنځلې ویلې جنګ جګړې دا مه کوئ صبر کوئ دغه شان خپلوانو ته وروڼو ته تاسو یو بل جنګ جګړې مه کوئ په معمولي خبره باندې یو بل له ګواښېږئ او دا جنګ جګړې کوئ کله د مور سره لاندې ودی کله پلار سره لاندې ودی کله د تره سره کله د ماما سره کله د خوارۍ سره دا جنګ جګړې بیا ورسره جنگ جګړې وکړي بیا ورسره ختمه کړي مکمل چې نه به درځم او نه به راځي ته به زما مخ هم زما په جنازه باندې نه ویني دا ګناه ده ښه داسې خلک تاسو به هم لیدلي موږ هم لیدلي دي چې زما په جنازه باندې راځي بیا جنازه وشي هغه پلانکې پکې نه وي ښه کور کې نه ولي په دغه کې سره ما وایي دا هغه کړی چې ما نه درځم دا ګناه ده سخته ګناه ده الله سوی رب کریم فرمای ایو صلا تاسو دغه رشتې په وسو ساتئ دغه رشتې قایم وساتئ دغه خپل ولی قایم وساتئ په معمولی خبرو په معمولو ټک ټک باندې دا رشتې مکټ کوئ رشتې نثاره مکټ کوئ چې د شو نثار د برهان سره جنگ وکړو چې تا زما پاڼې وړي دی په جنگ شو وایي لکه نه به راځي نه به درځم هلکه پاڼې دي پاڼې اوس رشته سره پرېږدي ها نثاره داسې بنا کې خاص بیا دغه ګناه ده تاسو بس وایاست ما مشران خو نشته یو بل ته ښه اوس الله رب العزت فرمایي هؤلاء هم الخاسرون دا ټول خلک څه تاوانیان دي څوک چې وعدې ماتوي هغه د خپل مسلمان ورور سره وعده ماتوي خلاف وعده کوي او که د الله سره خلاف وعده کوي صحیح شو خلاف ورزي کوي د وعدې دا خلک چې څه دي دا ګناهګاران دي دا تاوانیان دي په خساره کې دي کم خلک چې رشتې کټ کوي او د رشتو خیال نه ساتي لحاظ نه ساتي دغه خلک څه دي تاوانیان دي څه دي برهانه خبرې نه دا خلک څه دي تاوانیان دي نارانو جواب راکوئ کیف تکفرون سرنګ تاسو کفر کوئ سرنګ تاسو انکار کوئ اے مسلمانانو یا اے کافرانو بالله په الله سره تاسو د الله نه څنګه چې کوم دی څه کوئ انکار کوئ دا ویل که زه مسلمان یم خو موز نه کوم مسلمان یم خو دروغ به ویم مسلمان یم خو بل چغلي به کوم دا مه کوئ که نه کافر ته وایې کافره ته انسان یې طرف ذهن درکړی دی ته ولې د الله انکار کوې دا غرونه الله پیدا کړي دي کافر نه تپوس کې د اسمان چا پیدا کړی څه وایي الله پیدا کړی دی بیا الله ولې نه مني ولې تږی شو آیا نه ولې ګیله دې وکړه که نه ګیله دې وکړه که نه دفتر ته ناستې نو دا وی چې د چپ شی بس 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 چپ بس 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 دا ګیله وکړه که نه دی وی چې یاره تاسو د الله ونې نه منئ اچھا دوستو که منډه پسه انا پس شب خیر دی انسان عجز شي دی پس منډه 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 راځي برانډه کې ساده ماده کې دا دوستو که پس 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 دوستو که بار بخا په قدر راشي دا واړه تاسو ګوري بس کیف تکفرون سرنګ تاسو انکار کوئ تاسو کفر کوئ بالله فالله سره بس وکنتم اوی تاسو امواتن مړه مونږ ټول چې دی هغه سول مړو په خاورو کې وو څوک په میوو کې وو څوک په رزق کې خور ور بیا الله رب العزت چې دی دغه میوه دغه رزق چې دغه مونږ وخوړو دغه رزق د مور پلار خېټې ته لاړ د هغې نه وینه جوړه شوه او بیا چې د هغې نه الله رب العزت څه پیدا کو انسان پیدا کو څه پیدا کو انسان پیدا کو لوتړه نطفه د هغې نه بیا الله انسان پیدا کو دغه انسان الله بیا ځواني ورکړه بیا الله دې بوډا کو
ځکه الله وایي چې ثم یمیتکم بیا به مړه کړي تاسو لره وکنتم وای تاسو امواتا مړه نو مونږ مخکې د مړه وو واحیاکم بیا الله ژوند راکړو مونږ لره د مور په خېټه کې بیا دنیا ته راولېږلو ثم یمیتکم او بیا به مړه کړي تاسو لره بیا چې کله انسان غړ شي بیا دوباره چې کله دی د هر کس پر خپل مقرر وخت لیکلی شوی لا یستقدمون ولا یستأخرون کله چې د انسان عمر پوره شي نو دی نه یو سکند مخکې کېږي نه یو سکند وروسته کېږي دی په خپل مقرر ټیم باندې چې دی سا ورکوي او ځي الله ته ثم یمیتکم بیا به مړه کړم تاسو لره یعنې بیا به مرګ راولم په تاسو باندې ثم یحییکم بیا به ژوند درکړم تاسو لره یعنې بیا به تاسو ژوندي کړم د قیامت په ورځ باندې د مرګ نه پس بیا قبر دی د قبر زندگی هغه د برزخ زندگی ده نو هغه داسې زندگی نه ده څنګه چې موږ په دنیا کې زندگی تیرو خوراک څښاک کوو پاسو ګرځو خبرې داسې نه ده هغه داسې یو زندگی ده لکه هغې موږ نه پوهېږو دا څنګه زندگی ده لکه څنګه چې الله رب العزت فرمایي چې په دنیا کې هر یو څه چې د الله تسبیح وای ونه د الله تسبیح وای الله صفت کوي غرونه د الله تسبیح وای صفت کوي دا ونې بوټي کاڼي دا ټول د الله صفت کوي نو موږ ته اوس پته نه لګي د الله څنګه صفت کوي موږ په دې نه پوهېږو بس الله صفت کوي بس موږ صفت کوي د الله پاکه دغه شان د قبر د ژوند نه موږ پې نه پوهېږو دا بسیط طریقې سره الله چې د عذاب ورکوي ثواب ورکوي لکه انسان په خوب کې اوده دی دوه کسان په کټ کې اوده دي او دواړه چې دی یو خوب ویني په خوب کې ښکلې شنه باغونه ویني اوبه ویني او ښکلې خوشحاله دی او خاندي بل سره په کټ کې خواته بل کټ کې ملاست دی هغه خوب ویني ماران دي لړمانان دي اور دي ځنګلات دي یره ده زلزل دی چې دی هغه رپېږي او ژاړي په خوب کې نو دواړه یو ځای په دوه کټونه دي په یو کمره کې دي نو یو یریږي په خوب کې او دا بل جان دی دریم کس ته هغه یخ ناست دی دا دواړه ویني خو د یو په کیفیت نه پوهېږي چې یاره دا دواړه څه کوي یو خوشحاله دی بل خفه دی دواړه خو د انسان ته پته موږ ته پته نه لګي چې دا دواړه څه ویني په دې ټیم کې بس دوی ویني دغه شان د قبر زندګي ده قبر کې مړه پروت دی موږ ته پته نه لګي بس دا د الله په نسبت باندې ژوندی دی د هر څه چې دی نو هغه که دی په قبر کې دی که دی ځناور په خېټه کې دی دته عذاب ثواب هغه رسي د هغې په کیفیت باندې موږ نه پوهېږو الله وایي لا یشعرون تاسو به هغې ونې شعور نه لرئ ثم یمیتکم بیا به مړه کړي الله تاسو لره ثم یحییکم بیا به ژوند درکړي تاسو لره ان تاسو به بیا ژوندي کړي ثم الیه ترجعون بیا د الله طرف ته تاسو به واپس شئ یعنې قیامت په ورځ به بیا د خپلو اعمالو جزا او سزا هغه به الله پوره درکړي تاسو له د هغې دپاره به تاسو بیا الله دوباره ځان ته راوبلي د قیامت په ورځ باندې او دا کم جسم چې په قبر کې یا په خاورو کې ریز مریز شوی دی اډوکې خاورې شوي دغه به الله حکم وکړي دوباره به دغه اډوکې او دغه غوښه راغونډه شي انسان به دوباره جوړ شي او پوک او روح به پکې ور راشي هغه به واچولی شي واپس به حشر میدان ته به رواني هو الذي الله هغه ذات دی که څوک په دې خبرو کې شک کوي جو الله وایي زه زما دغه مخې ته ورځه څوک یم هو الذي الله هغه ذات دی خلقه چې پیدا کړي دي لکم ستاسو دپاره ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي په ځمکه کې دا څومره حشرات دي څومره دا ونې بوټي کاڼي غرونه دا میوې نهرونه ښکلې میوې تروې دا هر څه ټول الله پیدا کړي دي الله دې ته سوچ وکړه دا څوک کوي جمیعا ټول په ټوله ثم استوى بیا الله اراده وکړله استوا یې وکړه الی السماء اسمان طرف ته اسمانونو طرف ته فسواهن پس برابر یې کړله 7 سماوات و اسمانونه ته درته و اسمانونه چې هغه الله جوړ کړو فاصله په فاصله باندې وهو بكل شيء عليم دغه الله په هر یو شی باندې عالم دی دغه زموږ اسمانونو کې چې څه کېږي الله په دې ټول باندې خبردار دی الله دې ټول باندې علم لري کیف تکفرون څرنګه تاسو کفر انکار کوئ بالله فالله سره وکنتم تاسو امواتن مړه فاحیاکم ژوند درکو تاسو لره ثم یمیتکم بیا به مړه کړي الله تاسو لره ثم یحییکم بیا به ژوندي کړي تاسو لره ثم الیه ترجعون بیا د الله طرف ته واپس تاسو انسان د څلورو شیزونو نه پیدا دی عناصر 4 ورته وایي یوه خاوره ده اوبه دي اور دی هوا ده په دې ټولو کې زیات بیا هغه خاوره ده ځکه کافر په د آخرت په ورځ باندې وایي
کله چې دی اور ته داخل شي دی به چغې وکاږي یا لیتنی کنت ترابا کاش زه اوس نن ورځې خاورې وې زه انسان پیدا شوی نه وې دا چغې به وکاږي نو پته دا لګي چې د انسان د خاورې نه ډېر پیدا دی دا نورو سره هسې شامل شوي دي هوا اوبه وورو او 15 څیزونه نور دي نفس حیواني او بل دا چې د انسان یو روح دا په امر پیدا شي د الله په حکم باندې انسان زړه د انسان روح د انسان سر او خفي او اخفي دوه پټ څیزونه دا د الله په امر باندې پیدا شوي دي او باقي انسان ټول چې دی دا د خاورې د اوبو د اور او د دې نه پیدا شوی دی هو الذي الله هغه ذات خلق چې پیدا کړي لکم ستاسو دپاره ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې جمیعا ټوله ثم استوى بیا اراده وکړه الله الى السماء اسمان طرف ته فسواهن بر طرف ته فسواهن پس برابر کړل جوړ کړل 7 سماوات و اسمانونه پیدا کړل و اسمانونه وهو بكل شيء عليم دغه الله په هر شی باندې عالم دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك